السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکله وایو امید لرم چې تاسو ټول به ډېر خوشاله وئ ژوند په مزو کې به په چینار پیوار کې ډیره افسوسناک واقعه را مخې ته شوې ده چې دوه خاندانونه په جرګه کې وران شوي دي په یو بل باندې ډزې شروع کړي هغې کې شپږ کسان ډېر بې دردۍ سره قتل شوي دي 10 کسان زخمیان دي په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پراته دي دوستانو دا ټوله معامله په کومه خبره را مخې ته شوه دوی په یو بل باندې ډزې ولې شروع کړې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرولو غواړئ تر اوسه زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړئ خو موږ زموږ چینل سبسکرایب کړئ نشئ ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي په چینار پیوار کې ډېر زیات ظلم شوی ډېره افسوسناکه او دردناکه واقعه را مخې ته شوې ده د دوه خاندانونو ترمنځ په جرګه کې په یو بل باندې فایرنګ شروع شوی دی چې په هغې کې شپږ کسان ډېر بې دردۍ سره د دوانو خاندانونو نه قتل شوي دي او 10 کسان په هسپتال کې ډېر په بد حالت کې پراته دي یعنې د ملک په خوله کې پراته دي دوستانو دا ټوله واقعه په ځمکه باندې را مخې ته شوه دوی د ځمکې لپاره جرګه کېنولې وه چې په جرګه کې یو بل سره اوچت شول یو بل سره یې غټې خبرې شروع کړې او هغه خبرې دې ته ورسېدې چې په یو بل باندې ډزې شروع کړې د جرګې خلک هم پکې لګېدلي دي هغوی هم په هسپتال کې ډېر په بد حالت کې پراته دي دوستانو که چېرې موږ سوچ وکړو د هغه الخ ته سوات کالا معلم جبار دغې الخ ته ډېر خلک د ځمکې په وجه باندې لانجې کوي او بیا په هغه لانجو کې په یو بل باندې فایرنګ کوي فایرنګ تل داسې سره پورې کوي چې په یو بل باندې څه اصله نه کوي او ډېر بې دردۍ سره یو بل قتل کوي الله تعالی دې دغې ته هدایت نصیب کړي الله تعالی دې نور خیر کړي او نور مسلمانانو ته پکار دي چې د خبرې نه مخکې سوچ کوي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه وکړئ چې زموږ ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام